دلته ډېر تکلیف دی دلته یخني کې دلته لاره کې ناست یو دلته سبق وایو مونږ سره په دغه مدرسه کې امداد وکړئ او په جنت کې ځان ته یو ښکلی محل جوړ کړئ نو کوشش وکړئ دغه ترتیب تاسو وکتلو مونږ سره په دې مدرسه کې ضرور امداد وکړئ انشاءالله دا بهترین. السلام علیکم. تاسو ته زموږ یو خاص دی زموږ قاري صاحب چې کوم ملګري دي او کوم خلک دي که نه زموږ کلی ډېر غټ دی خو د کېناستو لپاره ماشومان هم ډېر سبق ته راځي ځای نشته دی دا زموږ خاص دی مونږ ته یو دانه مدرسه جوړه کړئ چې مونږ پکې الله پاک کلام وي او قرآن پکې وي تاسو زموږ خاص دی چې مونږ سره لږ امداد وکړئ مونږ لارو ګودرو کې ناست یو ماشومان ډېر زیات دي او مونږ تاسو دا خاص دی کار صاحب ملګرو ته چې لندن کې دي جرمني کې دي کوم ځایونو کې دي مونږ ته امداد وکړئ مونږ سره مونږ ته یو دانه مدرسه جوړه کړئ چې تاسو ته गुजारिश है हमारी सबक पढ़ने और मदरसे के लिए और सबक पढ़ने वज़ू करने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं है इसलिए हमें आपसे गुजारिश है आप हमारी जगह का इंतज़ाम करें इतना वक़्त ना चले थोड़ी सी इमदाद करें आप हमारे लिए इस दुनिया में एक जगह बनाएंगे अल्लाह ताला आपके लिए इस दुनिया में लाखों जगह बनाएंगे. शुक्रिया. جی زمونږ مدرسې دپاره ځای نشته دی مونږ دغه اودس دپاره ځای هم نشته دی او مونږ د لمونځ دپاره ځای هم نشته دی مونږ په لارو کوڅو کې ناست یو او مونږ ډېر تکلیف دی راته او دلته ګاډي تېرېږي مخې ته درې اوچتو کېدو واپس او دلته خوا کې ورسره ډېرانونه هم دي تاسو مسلمانانو وروڼو ته زمونږ دا درخواست دی چې مونږ ته د مدرسې سره مدد وکړي مونږ ته ښایسته مدرسه جوړه کړئ الله به تاسو له ډېر اجرونه درکړي دي مونږ به سبق کې درله دعاګانې وکړو ځای نشته د اوبو ځای هم نشته د اودس ځای هم نشته د مونځ ځای هم نشته مونږ په لارو کوڅو کې ناست یو خپل سبق وایو مونږ ماشاءالله د حفظ والا د ناظرې والا د ناست یو او ډېر مشکلات دي مونږ لپاره او مونږ ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې مونږ سره په دې کې مدد وکړي او کوم وروڼه چې ځای بندوبست کوی شي نور دې اجر شته دی او الله تعالی به دې اجر درکوي. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جامعۃ النجوم القرآن کا طالب علم ہوں. ہمارے مدرسے کو مدد کے لیے بہت ضرورت ہے. یہاں پر نہ تو وضو کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی نماز کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی قرآن مجید پڑھنے کی کوئی خاص جگہ ہے. یہاں پر راستے میں ہم چٹائی پر بچے بیٹھے ہیں اور مدد کے لیے ہماری جامعۃ النجوم القرآن کی سبق وایو الحمدلله زه د شعبه حفظ طالب یم مونږ سره نور طالبان هم ډېر دي او مونږ سره ځای نشته جي نور طالبان راتګ دپاره راځي خو مونږ سره دلته کې ځای نشته مونږ تاسو نه دا درخواست کوو چې کم بار ملکونه قاري صاحب فرینډ دي مونږ تاسو نه دا درخواست کوو چې مونږ سره امداد وکړئ او تاسو د الله کورونه آباد کړئ الله به تاسو ته کورونه آباد کړي طلبه کرامو باندې تاسو ته دعاګانې کوو امداد وکړئ. مدرسه کې ډېر تکلیف دی نن د باران ورځ د باران شوی دی هلکان ټول په کوڅو کې ولاړ دي سبق نشي ویلی او سرجنجي نشته چې ووایي چې اوبه ولاړې دي سبق یخني هم کېږي هلکان ټول دلته دا ګورې ولاړ دي یو هم سبق ته یو هم متوجه نه کېږي چې نن سبق هغه شي باران شوی دی کېناستی هم نشو د ناستې ځای هم نشته او تاسو یخني ډېره ده تاسو موږ سره مرسته وکړئ چې ښایسته مدرسه راته جوړه کړئ او دې اجر به خدای پاک درکوي د لمانځه ځای هم نشته دی په لارو کوڅو کې ناست یو تاسو دا زموږ هغه درخواست دی چې موږ سره مدرسه کې مدد وکړئ او واړه غټ ټول حافظان ته ناست سبق وایي او د دې په موږ ته دعاګانې کوو الله تاسو ته هغې دنیا کې اجرونه درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو دغه منظر به تاسو لیدلی وي زموږ د مدرسې جامعة النجوم القرآن کوهاټ روډ وخوب الپېښور. عزتمندو وخت هم ډېر نه علم نه در سره د مدرسې په فضایلو خبره کوم نه در سره د قرآن په فضایلو خبره کوم او نه ورسره د طالب په فضایلو باندې. الحمدلله ټول مسلمانان خبر دي چې د مدرسې سره امداد کول او د قرآن د طالب سره امداد کول د هغې څه د الله د طرف نه څه اجرونه دي او څه انعامات دي د الله د طرف نه او څه ګټه ده. الحمدلله ټول مسلمانان خبر دي خو مسلمانانو ورونو صرف او صرف دومره درته وایم چې ډېر مستحق ځای دی دغې طالبانو سره مرسته وکړئ امداد ورسره وکړئ او دغې طالبانو ته د قرآن ویلو دپاره د مونځ کولو دپاره څه ناڅه د ځای بندوبست به کوئ انشاءالله او زما امید دی انشاءالله چې څومره زمونږ کتونکي دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي هر ځای نه دي الحمدلله زمونږ دغه مینوال او زمونږ دغه فالورز چې دي انشاءالله دی نه زما امید دی تر نن ورځې ما تاسو ته داسې څه دغه نه دی مخې ته کړی انشاءالله دا مې درته مخې کړو
دا کم دغه مې چې تاسو ته مخې ته کړی دی د مدرسې دپاره د امداد دغه اپیل، نو انشاءالله دغې کې زما امید ده چې زموږ څومره مینوال دي پوره به مرسته کوي او پوره اخلاص به کوي د مدرسې سره، ځکه د طالبانو د خولې نه تاسو خپله واورېدل او دغه منظر د ویډیو په شکل کې تاسو خپل هم ګورئ چې الحمدلله موږ دغه مدرسه چې کومه شروع کړې ده په داسې علاقه کې موږ شروع کړې چې علاقه ډېره غټه ده، خو مدرسه پکې نشته دی، مدرسې ترتیب پکې نشته دی، نو موږ دغه ځای کې مدرسه شروع کړه. الحمدلله ماشومان ډېر راځي، قرآن وایي او لګیا دي، خپل کار یې روان کړی دی، خو بدقسمتي دا ده چې دغه خلک ډېر کمزوري دي، مالي لحاظ سره غریب دي په دغه علاقه کې، او د ځمکې او د مدرسې دغسې ترتیب نشته دی. نو په دې وجه ما تاسو ته دغه اپیل وکړو، دغه خواست مې درته مخې ته کړو چې دغې مدرسې سره پوره امداد وکړئ. الله رب العزت به د دې پوره اجرونه درکوي او امید ده انشاءالله چې په د دې مدرسې د شروع نه واله تر اخره پورې به انشاءالله تاسو موږ سره ملګرتیا کوئ، موږ سره مرسته کوئ، چې د کومو ملګرو 10 روپۍ به مرسته کېږي، اوس 20 روپۍ کېږي، چې څومره د دوی په وس کې وي موږ سره د مرسته وکړي او دغه ترتیب چې کوم دی تاسو سره به موږ په دې ویډیو د پاسه شیر کوو، د ایزي پیسې وغیره دغه نمبر دا به تاسو سره موږ دغه کوو او تاسو خپله تسلي کولی شئ. که کوم ملګري دلته موږ سره نږدې وي او راتګ غواړي نو بلکل راتلی شي. وښو پل باندې کوهاټ روډ رنګ روډ سره زموږ دغه مدرسه ده، بلکل راشئ تاسو یې وګورئ او هغې نه پس تاسو بیا خپله مرسته موږ سره وکړئ او دغه مدرسه د طلباو دپاره ضرور به جوړوئ انشاءالله، او امید ده انشاءالله چې تاسو به زموږ په دغه مدرسه کې پوره ملګرتیا. طلباو ته ډېر زیات تکلیف دی او کوشش وکړئ چې دغې طلباو سره تاسو ملګرتیا وکړئ او دغه مدرسه ورته جوړه کړئ. هر یو ملګری چې څومره د چا وس کېږي دغې مدرسې سره امداد ضرور وکړئ، او که څوک دا وایي چې زموږ خو وس نه کېږي نو بلکل هغې دپاره هم لاره شته دی. هغې داسې کار وکړئ چې دغه ویډیو شیر کړئ، نورو ملګرو ته یې ورسوئ، کېدای شي ستاسو دغه شیر کېدو د وجې نه بل ملګری راپاسي، بل مسلمان راپاسي او دغې مدرسې سره امداد وکړي انشاءالله. نن قرآن مظلوم دی خو هیڅوک پرې غیرت نه کوي، وګورئ یهود مو د الله په کتاب